نانو کتونکو په پیښور کې په مختلف واقعاتو کې یو سړی قتل شوی دی، یو د سکول ماشوم اغوا شوی دی، رهزنې 2 واقعات شوي دي او په 60,000 په تنازع باندې یو کس باندې ډزې شوي دي، هغه زخمی دی. د حوالې سره پیلنې واقعې تفصیل څه داسې دی چې د ماشوخېلو ضیاء الله نومي کس رپورټ درج کړی دی چې د خپل ترور زوی سره معمولي شانتي خبره باندې تکرار وشو، بیا د دې په منځ کې جګړه وشوه، بیا د ماما د جانس خان ارالو د دې په منځ کې خلاصې وکړو او دې لاړل جګړه په هغه ټایم کې ختمه شوه. دی وی لږ ساعت پهله د زخمی ضیاء الله وی زه او د جانس خان زوی عرفان چې د ماما زوی دی وی موږ د کور مخې ته ناستو، دا ملزمان په بیا راغلي دي، ډزې پې کړي دي. په دې ډزو کې د جانس خان زوی عرفان مړ دی او ضیاء الله زخمی دی. وجه چې کوم دا معمولي تکرار یادېږي او دا ټول په خپلو کې رشته داران هم د پولیس د ملزمانو خلاف اف ای آر هم درج کړی دی. دویم واقع چې کوم دغه د سربند تاڼې په حدود کې شوې ده، چېرته چې د 11 کالو سټوډنټ دی دغه مصطفی ولد عابد خلیل د خوریانو سره روانو سکول چټۍ نه پس په موټر کې کسان راغلي دي، دا مصطفی اغوا کړی دی او د حوالې سره پولیس د نامعلوم کسانو خلاف د اغوا اف ای آر درج کړی دی او د ملزمانو تلاشي هم شروع کړی دی. بله واقع چې کوم دا هغه د یکتو تاڼې په حدود کې شوې ده رشید ګړی کې، چېرته چې حارث نومي کس پولیس ته په زخمی حالت کې رپورټ درج کړی چې دی د کپړې تاجر دی او د څه وخت پهل د خپل یو ملګري نه 1 لک روپۍ قرض اغوښتې وی 40 مې بیا واپس کې 60 رانه لیټ شوې وی دا ملګري راته ټلیفون وکړو چې کور نه راوځه چې زه راووتم نو دې راباندې ډزې وکړې، زه زخمي شوم نو بیا د هسپتال ته بوتلې د ملزمان تښتېدلي دي، ملزمانو خلاف د اقدام قتل اف ای آر درج شوی دی. نو لږ احتیاط کول پکاري، لږ ورځو کې داسې ډېر واقعات وشي خلکو له قرض ورکړي او بیا پې خبره مرګونو ته ورسي، نو چې څوک قرض والي هغه هم لږ د دې خیال پکار دی چې یاره په وخت باندې بیا پیسې واپس کول پکار دي او چې څوک یې ورکړي نو هغه هم لږ احتیاط کول پکاري، لږ ساعت صبر کول پکاري، ځکه چې 60,000 روپو تنازع وه چې په چا باندې اف ای آر شوی دی هغه هم د 60,000 روپو نه زیاتې لګي او چې کم زخمی دی هغه باندې به هم د 60,000 روپو نه زیاتې لګي او په دې وخت کې د بیا رشته داران هم درکوي، خو چې کله د باندې قرض یو ټکي نو هغه ټایم کې نه درکوي، چې کله دونه خبره خرابه شي نو بیا ول خلک هم قرض ورکوي، نو لږ خیال کول پکاري. بله واقع چې کوم دا هغه د رهزنې ده د یکتو تاڼې په حدود سرکي کې رهزنانو د ملک صدام او د شاهد نه په ګن پوینټ باندې دواړو نه موبایلونه اخیستي دي او تښتېدلي دي او پولیس چې کوم دی د نامعلوم کسانو خلاف اف ای آر درج کړی دی. ګرانو ملګرو دا کرایم اپډیټس، موږ به مزید اپډیټس هم تاسو له ډیلی کرایم والا درکو، خو که تاسو اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو هغه هم سبسکرایب کړئ او د فیسبوک پیج چې کوم دی هغه هم نوي فالو کړی نو مهرباني وکړئ هغه هم فالو کړئ.